अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ढेर कदरमंद इज़्ज़तमंद इज्तिमा ढेर कदरमंद इज़्ज़तमंद मशर मुहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना फ़ज़ल अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर मुहतरम हज़रत मौलाना अताउल हक़ दरवेश साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर मुहतरम जनाब नूरुल इस्लाम साहब और ज़मा उस्ताद से टोलो पर शरीका कोरबा दे जमीयत उलमा इस्लाम ज़िम्मेदारानों हाज़रीन मजलस दे माडेरो कदरमंद और इज़्ज़तमंद मशरानों दोस्तानों अज़ीज़ानों ज़मा दा पारा डेरा द एज़ाज़ और द फ़ख्र ख़बर दा स्तासी पदब बरकतन मजलिस की स्तासी से शरीकम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ज़मूंग टूल दानास तक ख़ुद दरबार के कबूल व मंजूर होगा। दिमा कदरमंदो माना मखिमा मशरानो दे मजलिस पर मुनासिबत बांधे तफसीली मजलिसुना उखड़ल देना बाद ज़रूरत खुनो चूँकि द मशरान हुक्म दा नो दो गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। हदीस के राजी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि दज़मके पे मख बांधे चरता मुसलमानान अगद अल्लाह द दिन द पारा द अल्लाह द ज़िक्र द पारा जमशी अल्लाह रब्बुल आलमीन द आसमान ना मलाइके नाजिल
او هغه ملائکه راشي او د دغه اجتماع نه چار چاپیره ودرېږي او بیا دا سلسله تر اسمانه پورې لاړ شي. الله رب العالمین د علم باوجود تپوسو کې د ملائکو نه چې دا څه چل نو فرشته عرض کې الہ العالمین دا څه خلق جمع شوي دي ستا ذکر کوي ستا مجلس کوي. الله رب العالمین ورته وایي چې تاسو گواه اوسئ دا خلق ما وبخښه. ملائکه عرض وکړي چې الہ العالمین په دې کې خو بعض خلق هغوی مقصد نستا ذکر او نستا دین او اخو څه خلق داسې و چې سرکاري ډیوټي باندې راغلي و چې دا ملایان جمع شوي دي چې بیا څه چل کوي او څه پولیس والا و هغه ډیوټي کوله او څه ایجنسو والا و هغې خپله ډیوټي ته راغلي و مقصد ستا ذکر او ستا د دین مقصد نه. نو الله رب العالمین ورته وایي ګواه اوسئ دا مې هم وبخښل شي. زما قدرمندو الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسې دغه اجتماع په هغو اجتماعو کې شمار کړي چې الله رب العالمین زمونږ دا ټول ملګري خدای پاک وبخښي. ټولو نه اول خو زه کومو ماشومانو چې نن د خپل قرآن ختم کړی دی یا د ترجمې ختم کړی دی دوی ټولو ته د زړه د تل نه د دوی والدینو ته د دوی اساتذه کرامو ته د دوی خاندانونو ته مبارکبادي وایم. الله دې د دوی دغه علم دا وخت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. زما قدرمندو الله رب العالمین په دنیا کې ډېر زیات انسانان پیدا کړي. حدیث کے راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پتا سے ټولو انسانانو ټولو نه غوره هغه خلق دی چې چا قرآن په خپله وي او یا یې بل ته په ټولو انسانانو کې د ټولو نه غوره خلق هغه دی چې چا په خپله قرآن ولوسته یا یې بیا بل ته. نو زما عزتمندو دومره لوی قدر او عزت په ورځ د قیامت وي د الله په دربار کې یو داسې کس راشي چې هغه ته به یو لوی تاج او د هغه تاج رڼا به وي د نور نه زیاته وي. نو عام خلک په تپوس کوي چې دا پیغمبر دی څوک او ته نه دا پیغمبر نه دی. بیا ورته وایي څوک صحابي دی وایي نه صحابي هم نه متابعي دی څه ولي دی بزرګ دی نه. نو ورته وایي څوک دی وی دا د هغه ماشوم پلار دی چې چا په خپل بچي باندې قرآن حفظ کړ. دومره لوی اعزاز چې کله د هغه ماشوم پلار ته میلاوي نو سوچ وکړئ چې د هغه ماشوم به کوم مقام وي. زما قدرمندو عزتمندو دا قرآن سره چې هر نسبت سړی وتړي نو دا انسان کامیاب دی. حتی که په خپله وی نه په خوله خو اوري بیا هم ثواب میلاوي که ورته ګوري بیا هم ثواب میلاوي. زما قدرمندو عزتمندو پخوا زمانه کې یو مسافر و نو پیدل سفر و هغه روانو نو لاره کې یو کلی باندې ورغی نو خلک جنازه کوله.
نو دیم په جنازه کې ورسره شریک شو مسافر سره نو هغه جنازې نه بعد قبر و هغه قبر ته دا سړی ورکوز کو نو دیم ورسره لګیا و چې کله دا قبر مرحله مکمله شوه خلک لاړل نو دیم په خپله لاره روان شو چې سمو د لاړو نو وی کتل څه کاغذ یا پیسې یا څه چیزونه هغه په جیب کې نه و پریشانه شو چې دا څه شول واپس را روان شو چې هغه جنازې ځای کې به وګورم نو هلته یې وکتل بیا سوچ ورغی کېدای شي دې قبر کې دننه پرېوتي ولې چې زه خو دې قبر ته م ورکوز شوی وم دا مړی مې د ورسره ښخ و بیا کلي ته ورغی هغه تعزیت ته خلک ناسو نو هغې ته دا خپله خبره وکړي چې زه خو دغسې پریشان یم او زما خو داسې څه ضروري کاغذ و یا ضروري څه هغه هغه رانه ما یا داسې معلومیږي چې قبر کې پرېوتي مکمله اجازت وکړئ چې زه ورشم دا قبر وکړو نو هغه خلک ورسره رالل د کلي خلک او هغه قبر یې دوباره وکړي نو چې قبر یې وکړي نو هغې کې هغه د ده کاغذ هم میلاو شو او د خپلو خپلوانو یې سوچ هم وکړو د کلي خلکو چې دا سړی اوس قبر ماسک نه چې یو ځل یې وګورو چې څه حال دی هغه ګټه یې چې راوچته کړه نو کتلې نو دا قبر یې د ګلونو نه ډک کور والا خلک هم ډېر خوشحاله شو بیا یې واپس بند کړ نو دې سړي دې خلکو نه تپوس وکړو چې دا سړي دا څوک هغوی دا خو زمونږ د کلي سړی و څه دیهاتي غوندې سړی و څه کسان غوندې سړی و مزدور غوندې سړی و څه داسې مونږ ته خو یې څه نه دی معلوم چې ده به څه داسې عمل کړی وي چې الله پاک ته به قبول شي نو د بچو نه یې تپوس وکړو چې ستاسې د پلار به څه داسې عمل کوو هغې ورته مونږ ته هم څه داسې عمل خو یې نه دی معلوم خو لکه څنګه چې مونږ مونځ کوو یا روجې نیسو یا نور عمل کو دغسې عام د مسلمانانو په شانتې عمل به کوو څه داسې مونږ ته خو نه دی معلوم خو دا سړی فکرمند و چې یاره داسې څه عمل معلوم شي چې د ده څه جدا عمل نو بیا لاړو هغه ښځې نه یې تپوس وکړو چې ستا دې خاوند به تا ته څه معلوم دی داسې چې د شپې د ورځې نو ته خو یې شریک حیات وي او ډېرې خبرې داسې چې هغه د خلکو سره شریک نه وي خو ښځې ته معلومې وي نو هغې نه یې تپوس وکړو هغې مو ته چې ما ته خو څه داسې معلوم نه دی خو دغه عام دا مونږ چې مونځ کوو دغسې به ده مونځونه کول نو هغې ورته ته لږ سوچ وکړه کېدای شي داسې یو څه عمل وي نو هغې ورته چې مونږ خو ذهن کې نه راځي ښځې ورته وایي یو شی مې ذهن کې راځي چې دا به ده روزانه کوو دا عمل یو قرآن یې نه وویلی نه په قرآن پوهېدو نه ویلی شو خو چې سهار به دې د مانځه نه راغی دا قرآن به یې راواغېسته او کلاو به یې کمه او د قرآن په آیتونو باندې به یې ګوته تېروله او ویل به خدایه دا دې رښتیا ویلي دي او دا دې هم رښتیا ویلي دي او دا دې هم رښتیا ویلي په دې وجې الله پاک دومره لوی انعام ورک نو د ما قدرمندو د قرآن سره چې هره رشته د انسان جوړه شي دا د انسان د نجات باعث جوړېږي یا ما چې کوم آیتونه تلاوت کړل الله رب العالمین فرمایي وما محمد الا رسول نه د محمد صلی الله علیه وسلم مگر دی یو پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل لکه دنه مخکې چې ما پیغمبران درستول افئن مات او قتل قلبتم على عقابكم اوس که دی وفات شو یا چا قتل کو تاسې به د ده دا دین پرېږدئ د ده دا لاره به پرېږدئ ومن ينقلب على عقبيه او چې هر چا دا لاره پرېښوده فلن يضر الله شيئا په دې کې د الله هېڅ قسمه تاوان نشته تاوان د چا ده تاوان زمونږ وسيجزي الله شکر کوونکو ته جزا ورکوي
نو مونږ ته د الله شکر ادا کول پکار دي چې الله رب العالمین مونږ او تاسو مسلمانان او بیا زمونږ تعلق له علماو سره زمونږ ناسته ولاړه د علماو سره دما عزتمندو زمونږ مشر چې نن په مونږ کې نشته میا ولسی د هغه دغه یو کار چې دا جمعه دا مدرسه دا طالبان دا یو سلسله داسې ده چې دا تر هر څه ټیمه پورې چلی د هغې ثواب به هغه ته میلاویږي د هغه خاندان ته به میلاویږي او چې دغه سلسله د ده بچي یا د خاندان یا د محلې خلک یا دا چې د هغه د وجې نه دین ته رانږدې شوي دي جماعت ته رانږدې شوي دي علماو ته نږدې شوي دي تر څو چې دا سلسله چلی د هغې ثواب کې به زمونږ مشر حصه هم وي نو دا هغه سلسله ده چې دا ختمیږي نه دا به تر د قیامت دغسې روانه وي او د ما قدرمند او عزتمند د کفر او د اسلام په منځ کې هغه خلک کامیاب دي چې د الله دین سره تړلي او هغه خلک ناکام دي چې کوم د الله دین نه لرې شوي دي الله رب العالمین فرمایي والعصر قسم مې د زمانې وي ان الانسان لفی خسر دا انسان په تاوان کې دی الا الذين آمنوا لیکن هغه خلق له تاوانه بچ شو چې چا ایمان راوړ وعملوا الصالحات چې بیا چا نیک عمل وکړ وتواصوا بالحق او بیا چې چا د حق ملګرتیا وکړه وتواصوا بالصبر او بیا چې چا د صبر نصیحت وکړه الله رب العالمین قسم خوري چې هغه انسان کامیاب دی چې په ما ایمان راوړي الحمدلله ثم الحمدلله مونږ او تاسو ټول په الله ایمان شته ده دغه مرحله کې زمونږ دا ټول مجمع الحمدلله په دې امتحان کې کامیاب ده مخته الله تعالی فرمایي وعملوا الصالحات چې بیا چا نیک عمل وکړي زمونږ بعض ملګري داسې ترجمه کوي چې دا نیک عمل څه شي ته وایي نو وایي چې مونځ کوي روژه نیسي زکات ورکوي حج ته لاړ شي بس دا نیک عمل دی دې کې شک نشته چې دا نیک عمل دی هو عامل الصالحات ترجمه صرف دا کول چې مونځ روزه حج زکات دا کوي او بس ختم خبره نه وعامل الصالحات معنی بداوی چې دا انسان هر یو عمل کوي که هغه د دین مطابق وي نو دا سړی کامیاب دی او که د دین خلاف وي نو دا سړی ناکام نو د ما قدرمند او عزت کدی سحر پاسی او استنجا کوي کدا استنجا د دین مطابق د سنت مطابق نو بیا دا سړی کامیاب او کدا استنجا د سنت او د دین مطابق نوي دا سړی نه هغه نه پس کدا سړی ډوړی خوري کچېس کی کا چا سره کینی کا چا سره پاسی کا بچو سره تعلق ته کا خزو سره تعلق ته کا پلار او مور سره تعلق ته کا رونو سره تعلق ته کا خويندو سره تعلق ته کا کاروبار کوي کا دکانداری کوي تر ما خام ود کېدو پوری چې د هر عمل کوي کاغه د دین مطابق نو د کامیاب او کاغه د دین مطابق نو د ناکام وعمل الصالحات معنا دې کې وسعت ده او د ما عزتمندو الله رب العالمین فرمایي وتواصوا بالحق چې چا بیا دغه نیک عمل د پاره
دغه ایمان د پاره دغه دین د پاره بل ته نصیحتو بل ته دا دینو خو بل ته دا پیغام ورسو د دغه دین د پاره خورولو د پاره غالب کولو د پاره ولې چې الله رب العالمین فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هغه الله چې رستوله د پیغمبر سره د هدایت او سره د دین حق د صد لپاره ليظهره على الدين كله چې تاسو دغه دین په ټولو ادیانو باندې غالب کړئ نو هغه د لپاره چې چا مهنت کو کوشش وکړ نو دا به کامیاب او دا ولې دا ترجمه علما کوي چې مخته الله تعالی فرمایي وتواصوا بالصبر د دغه دین خورولو کې د دغه دین مجلس کولو کې بتاته مشکلات راځي په هغه مشکلات باندې صبر کول دا هم د کامیابی وسیله ده جما قدرمند او عزتمند علماء کرام ناس دي خو زه د ملګرو ته ویم چې دغه شی باندې کوم لږ سوچ وکړو چې الله رب العالمین فرمایي چې انسان کامیاب هغه ده چې چا ایمان راوړي اوس مونږ او تاسو ایمان خو ټول راوړی دی الحمدلله خو که یو سړی په وعمل الصالحات باندې عمل نه کوي یعنی ګیره خوري درو وای زنا کوي غلا کوي ډاکې اچي نو د دغه سړي متعلق تاسو څه خیال دي چې دا به مسلمان وي مونږ خو به دا وایو خدا فتوا څوک هم نه ورکوي چې یو ځل کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا مسلمان دی خو که مونځ نه کوي نو مونږ ورته وایو فاسق دی فاجر دی که دروغ وایي نو مونږ وایو چې عمل یې کمزوری دی دی جاڼې او خدای جاڼې خو د ما قدرمندو او عزتمندو وعمل الصالحات باندې کده عمل نه کوي نو ایمان نه خرابېږي نو د ما قدرمند او عزتمند ایمان په خپل ځای شته دی خو که په وعمل الصالحات باندې عمل کوي نو دا انسان بیا کامیاب نو د ما قدرمند او عزتمند یو سړی ایمان هم راوړي او دې په دې باندې عمل کوشش هم کوي چې نه دروغ وایي نه چاته دوکه ورکوي نه چا سره فراډ کوي نه ګیره خوري د سنتو مطابق ژوند تیری نو بیا درېیمه خبره چې دغه دین بل ته نه رسوي بل ته نصیحت نه کوي بل ته دا دین نه مخته کوي نو تاسې ووایئ چې هغه د ایمان باوجود چې وعمل الصالحات باندې عمل نه کوي نو موږ فاسق فاجر ورته وایو نو که یو سړی په وعمل الصالحات باندې عمل کوي خو د الله دین بل ته نه ښایي نو بیا هغه فاسق فاجر نه دی ولې چې دی هم هغه شی نه کوي چې کوم شی د ایمان نه بعد تقاضا ده چې دی به په دین باندې عمل هم د ما قدرمند او عزتمند مونږ د علماء کرام چې د الله د دین د پاره میدان ته وځو او د الله د دین د غلبې مجلس کوو مقصد مو دا ده چې وعمل الصالحات باندې عمل څنګه ضروری دی او د زما د تاوان او د فائدې مجلس ته پکې دغه رنګي وتواصوا بالحق باندې عمل کول هم د فائدې او د تاوان مجلس جما قدرمن ما مشرانو به ذکر کړی په سن 1800 کې دا هغه نمخ کې دا ټول وطن د مشرانو ته معلومه ده د نوجوانانو ته شاید په دی وجه نه معلومه چې زمونږ په مدرسو کې په سکولونو کې زمونږ په کالجونو کې یونیورسيټیو کې زمونږ تاریخ مونږ ته نه بیانې مونږ ته دا مشران استادان نه خي او نه په کتابونو کې شته
دلته خو مونږه د خپل سکولونو کې او کالجونو کې او نوجوانانو ته دوه خبرې مونږ ښیو. یو دا چې یو مشر هغه خوب ولیده او بل پاکستان جوړ. بس آیا دا ملک او دا وطن او دا علاقہ دا د اسلام په نوم باندې جوړه شوې ده؟ نو دا بس صرف په دې دوه شیانو باندې جوړ شو؟ نه، د دې دپاره څه زما قدرمندو یو وخت هغه و چې زمونږ په دې خاوره باندې آباد خلقو باندې دلته 900 کاله دا د مسلمانانو حکومت او داسې عام مسلمانانو حکومت نو. دما قدرمندو سلطان التمش یو زمونږ استاد حکمران تیر شوی د دې خاورې. دا هغه په وخت کې یو بزرگ یو عالم او وفات شو. نو هغه وصیت دا کړو چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې د چا نظر په پردی ښځه نه دی پرېوتی. زما جنازه به هغه سړی کوي چې د چا نه تکبیر اولا نه ده قضا شوی. او یو درېم شرط یو هغه رانه وسیر دی خو بهر کې او تهجد ته نه قضا شوي. دما قدرمندو عزتمندو مجمع ولاړه ده، خلق ولاړ دي، علما ولاړ دي، بزرگان ولاړ دي، څوک نه مخکې کېږي. نو اخر چې ناوخته شو نو زما د وخت حکمران سلطان التمش مخته شو او دې سړي د مرګ نه بعده زما هغه پرده خلکو ته ښکاري. داسې خلک زموږ حکمرانان تیر شو. لکه څنګه چې ما مشرانو ذکر وکړو چې بیا دلته ایسټ انډیا کمپنۍ د انګریزانو په صورت کې رااله او هغې ورو حکومت ته ځان نږدې کړ او په حکومت چارو لارو کې خپل لاسونه مضبوط کړل. نو نتیجه یې دا راووته چې بهادر شاه ظفر د مسلمانانو آخري بادشاه هغه گرفتار کړ او بویو هغه بوت ځان او دما عزت بیا په دغه خاورې دوی خپل سوچ دا کړو چې دلته علما وي بیا مونږ دا قوم غلامان نشو جوړولی، مونږ دلته حکومتونه نشو کولی. نو په علما بسم الله وکړي د پېښور نه واخله دلی پورې د روډ په غاړې چې څومره ونې موجودې وي په هره ونه پورې ملا ځوړند او د ملا نښه دا وه پټکې وي په مخې ګیره وي کمیز یې اچولی وي بس دا ملا دی دا قتل کوي. سن 1857 د آزادۍ جنگ نه بعده انګریز دا کار وکړي او د ما عزتمندو د دې خاورې نه ملا مدرسه قرآن تعلیم دا څیزونه د نوبت ته خبره راله چې یو کلی کې یو مسلمان مړ شو نو د جنازې کوونکی څوک نه حافظ و نه طالب و نه ملا و نه داسې مسلمانو چې هغه ته جنازې موز ورتله او هغه جنازه کړي. نو کلی نه یو مرده ځان سره واغشته بل کلي ته به لاړل چې کېدی شي دلته څوک وي ته دا جنازه راله وکړي. هلته به چې لاړل هلته به څوک بیا به بل کلي ته یوړل حتی چې ډېر مړي داسې چې کله به بوی ته پورته شه نو بغیر د جنازې ښخ کړي.
د ما قدرمند او عزتمند د دې نه بعد زمونږ په اکابرینو کې چې کوم علما کرام ژوندي پاتې شو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه حضرت مولانا گنگوہی رحمت الله علیه حضرت مولانا مکی رحمت الله علیه دا کسان چې پاتې شو نو دی سوچو کو چې اوس مونږ بیا هم د دوی خلاف جهاد کوو او تور او ټوپک او دا شی استعمالو نو دا شته ختمي بیا به هیڅ نه د ما قدرمند او عزتمند په سن 1867 کې غالبا لس کال بعد د خلکو مشوره وکړه او بیا د یو مدرسې بنیاد کېښود نن چې مونږ او تاسو وایو دا دیوبندیان دي دا دیوبندي څه مذهب نه ده دا په هندوستان کې یو کلی نوم دی دیوبند ورته وایي په هغې کې چھتې والی مسجد به یې ورته وي په هغې کې د انار بوټي لاندې یو استاد او یو شاګرد او دا یو عجیبه اتفاق دی چې د استاد نوم ملا محمود دی او د شاګرد نوم محمود حسن دی نن دنیا ورته شیخ الهند رحمت الله علیه دا شاګردو د دې مدرسې اول شاګرد د ما قدرمند او عزتمندو دی الک دلته دین هم زده که قرآن هم زده که حدیث هم زده کړل او بیا په دې مدرسه کې استاد شو دلته شاګردان پیدا کړل دلته هغه خپل دین خپلو شاګردانو ته منتقل کو داسې مجاهدین پیدا کړل چې نن په بر صغیر کې زما او ته دا نن چې زه او ته مسلمانان یو دا زمونږ د هغې اکابرینو د محنت نتیجه ده زما استاده مشران که حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه که حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه که زمونږ نور دلته څومره ګڼ ټولو تعلق له هغې سلسلې سره خو د ما قدرمندو که نن تبلیغي جماعت که خانقاه مدرسه ده که جماعت ده دا ټول د هغو اکابرینو محنت نتیجه ده د ما عزتمندو په هر میدان کې په تصنیف و تالیف کې په لیکلو کې په قرآن تفسیر کې په تبلیغي جماعت کې په خانقاه کې په مسلمانۍ کې چې دا څومره علم خورېږي لګیا ده او څومره دین خورېږي لګیا ده د هغې اصل منبع هغه زمونږ مشره خو د ما عزتمندو صرف دا نه چې د علم زده کو بیا کور کېناستلو درس تدریس شروع کو نه بیا د دغه کفر خلاف دا خلک میدان ته ووتل او د ما عزتمندو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او دغه رنګ زمونږ د خاورې او د وطن حضرت مولانا عزیر ګل صاحب نور الله مرقده او دو ملګري نور د ما عزتمندو دا انګریز چې کله د ترکو نه د عربو بغاوت وکړ نو د ما قدرمندو عزتمندو په عربو کې هغه وخت باندې شریفي خاندانو هغې حکومت و هغې د ترکو نه بغاوت وکړ او انګریز سره ملګرتیا وکړه انګریز ورته ووی چې زما په هندوستان کې دشمنان دي او هغه درغلي دي هلته سعودي ته دا خلک گرفتار کړه او ما ته یې حواله په طائف کې دا خلک گرفتار کړل حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمه الله دا په مدینه منورې کې روضې تر مخ هغه 18 کاله د حدیثو درس کړی دی اپ خپل استاد حضرت شیخ الهند پس طائف ته راغی چې زه خو د مدینې اوسېدونکی یم دلته پاتې کېږم دا حکمران به زما لحاظ وکړي او زما دا استاد او دا ملګري به پرېږدي
خو هغې پرې نه ښوده نو ده ورته وایي چې بیا ما هم ګرفتاره کړې زم د دې خلکو ملګری نو هغې هم ګرفتاره کړ او بیا یې مصر ته یوړل 3 میاشتې په مصر کې د دوی ټرایل وشو اسیران مالټا یو کتاب دی هغې کې لیکلي دي چې دا مشران وي چې په دې 3 میاشتو کې مونږ یو بل نه نو خبر زمونږ دا خیال و چې بس یو زه ژوندی یم او دا نور شهیدان شوي او بیا د هغې نه بعد دا خلک تور اوبو ته واستل نو مقصد ته راځم چې 4.5 کاله بعد کله د تور اوبو نه حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه رها شو او هندوستان ته راغی نو هندوستان کې یو مجلس کې یو ملګري تپوس وکړو چې حضرت د مسلمانانو د ترقۍ دپاره د اسلام د خورولو دپاره د اسلام د غلبې دپاره خو به تا په دې جیل کې 15 کاله یا 4.5 کاله تیر کړل څه خو به تا سوچ کړی چې مونږ ته ووایي چې مونږ بیا په هغې باندې کار شروع وکړو نو حضرت شیخ الهند رحمت الله ورته وایي چې آو ما پې سوچ کړی دی حضرت څه سوچ ته کړی دی وی مدرسې عامې کوي د قرآن تعلیم عام کوي کلی په کلی کور په کور باندې دا قرآن تعلیم ورسوي د ما عزت پندو د هغې نه بعد زمونږ مشرانو په دې باندې کار شروع ما قدرمندو عزت پندو نن نه یو 1.5 کاله مخکې یا 100 له پاسه څه کاله مخکې زمونږ مشرانو چې کم غشه د خپل کمان نه ویستی و نن هغه په ځای ولګېدل نن چې د عالمي کفر نارې کوي چې ملا او طالب او بیا یې کوشش وکړو چې دا ملا او طالب دومره بدنامه کا نن چې د پټکې په سر یو په مخ ته ګیري وي دا دهشتګرد دی وایي که نه وایي زما قدرمندو عزتمندو زمونږ چې دا 100 ساله اجتماع وشوه نو ما ورته که نورې څه پیدې شته او که نه شته خو مونږ چې هغه دهشتګردۍ نه دا معصوم طلبا شول مخکې خو به تاسې وي چې دا دهشتګرد دي د مدرسو دا طالبان نو زما قدرمندو عزتمندو سیاسی جدوجهد د الله د دین د غلبې دپاره محنت او کوشش دا هم زما او پتا باندې دغسې لازم دی لکه څنګه چې ایمان سره زه د تاوان نه بچ کېږم په دین باندې عمل کولو سره تاوان نه بچ کېږم زما قدرمند او عزتمند دغه رنګې د الله د دین د غلبې دپاره محنت او کوشش کول دا هم زمونږ اصل دین تقاضا ده زما قدرمندو نن دغه نوجوانان دا ماشومان چې چا نن قرآن علم حاصل کړی دی سبا به دغه استادان وي دا به ستاسې مشران وي او دا به د خپل دین دپاره محنت او کوشش کوي او په دې کې به ستاسې دا ناسته ستاسې دا ولاړه ستاسې دا محنت ستاسې دا دلته مال خرج کول دا به ټول ستاسې په کاته کې په ورځ د قیامت الله تعالی دې ته لیدل زما قدرمندو عزت پیغمبر علیه السلام یو ورځ وی صحابه سره ناستو د صحابه نه تاسو کو چې ستاسو څه خیال دی چې دا ایمان به د چا ډیر مضبوطی صحابه عرض کو یا رسول الله د پیغمبرانو پیغمبر علیه السلام ته وینا حضرت ستا وینا د صحابه کرامو وینا نو بیا هغې ته حضرت بیا تاسو راته ووایئ د چا به ډېر مضبوطي نه صحابه کرام شته نه اولیاء شته نه او د هغې باوجود هغه په الله باندې ایمان وي په پیغمبر ایمان وي په قرآن ایمان راوړی وي په قیامت ایمان راوړی وي او د مسلمان وي دا هغه ایمان ډیر مضبوط دی زما خو خدای ما ته وحی را لیږي جبرائیل علیه السلام سره د پیغمبرانو ایمان خو الله سره ډایرکټ دی صحابه کرامو کې زه موجود یم او دا وحی ستاسې په مخ کې نازلیږي خو د هغه سړي ایمان مضبوط دی چې نه زه لیدلی
نه وحی لیدلې ده، نه قرآن نازلېدل لیدلې دي، نه صحابه کرام لیدلې دي، نه تابعین لیدلې دي، نه تبع تابعین لیدلې دي، او دې بیا هم مسلمان دی په الله باندې د هغه ایمان ډېر مضبوط دی. نو دماغ قدرمند او عزتمند په دغه دور کې حدیث کې راځي چې داسې وخت به راشي چې د دین دا به د انګار غوندې کولې غوندې وي، سره کوله لکه چې سړی په لاس کې نیسي. دما عزتمندو په نن دور کې د الله دین مرسته کول، د الله د دین ملګرتیا کول، دا اصل اسلام باندې او قرآن باندې او په مدرسو باندې او په علماو باندې دا حمله آور دي. نو دما قدرمند او عزتمند په دغه دور کې د الله له دین سره ودرېدل. حدیث کے راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجہاد ماضٍ الى یوم القیامہ. دا اللہ دین دا پارا محنت دا جد و جہد دا بطر ورزی دے قیامت دا غسی موجود ہے. دیوان قدرمند و عزت پر نن عالمی کفر اگا کم سن کئی او دیوان قدرمند زمان دا خاور حکمران تاسو سوچو کئی زمونږ دا حکمران چراغ نو اول ورځ خو زمونږ هم دا خیالو چې دې شي جبه غلطه شوي خاتم النبیین ټکې د ونه وي په هغه حال کې تاسو یاد دي مونږ غم دا دي چې مونږ دا خبرې ډېرې زر یې شي نو مونږ هم دا خیالو چې خېږي جبه خطا شوه خو اوس راته داسې پته لګي چې جبه نه ده خطا شوې قصدن عمدن دې سړي خاتم النبیین لفظ نه ادا کوو او وی ګورئ اوس به هم هغه ویډیوګانې موجودې وي د آخر وخت پورې خاتم النبیین پوره ونه وایي. بیا د هغې نه بعده زما قدرمندو تاسې پې سوچ کوئ آسیا ملعونه دا د پی ټی آی په دور کې نه ده گرفتاره شوې نه د دې په دور کې مقدمه چلیدلې ده دا د پی ټی آی نشوې خلاصولی. بیا د نوم دور راغی هغې هم دا جرأت ونه کړ خو چې کله دا خلک راغی ښځه ازاده شوه ولاړه او هلته خپل پلار نیکو ته انګریزانو ته ورسېده او دې خلکو دلته نه تسلیموله خو زمونږ کیپټن صاحب چې کله امریکې ته لاړو نو هلته یې تسلیم کړه چې دا ما خلاصه کړې ده او ما رالېږلې ده. نو دما قدر بیا یې مي عاطف یو قادیانی هغه د اقتصادي کونسل ممبر جوړ او چې دلته مونږ پې شور وکړو نو صرف دا نه چې هغه مي عاطف یې د کونسل نه وایسته هغه کونسل یې له سره ختم بیا د صحابه کرامو متعلق دې سړي چې کومې ویناګانې وکړو چې صحابه کرام خو ډارن او بیا مال غنیمت ته لوټ ماروي نو ما ته د ترجمه د لوټ مار دا کم ځای نه زده کړې ده. زما قدرمندو عزتمندو قادیانیانو یو ترجمه لیکلې ده تفسیر ده هغه که چا سره نه وي پیدا یې کوي وی ګورئ قادیانیانو د انما غنمتم معنا دا لوټ مار لیکلي زما قدرمندو عزتمندو تفسیر وخت نشته ده مونږ چې دا 2 کاله مسلسل په دې ملک تحفظ ناموس رسالت مجلسونه کول دما قدرمندو زمونږ اصل هغه دا چې دا حکمرانان د پاره راغلي دي چې په دې ملک د قادیانیانو متعلق سن 74 کې چې کومه فیصله شوې ده په قومي اسمبلی کې او زما د آئین حصہ ګرځېدلې ده دوی آئین نه هغه شی ختمول غواړي. زما قدرمندو عزتمندو
دغه حد پوری ارادي لري چې کدا عقیده یا دا قانون مونږ د آئین نه نشو ایستلی نو بیا د آئین ختمو چې لسره دا کیسه ختم شي او کدا آئین نه ختمیږي او دا عقیده نه ختمیږي نو دا پاکستان ختم کوي خو چې دا شی ختم شي دغه حد پورې زمونږ د حکمرانانو د بین الاقوامي ایجنټانو او د هغې ایجنډه دا ده چې دا ملک ضرورت نشته ده که دلته قادیاني مسلمان خدای ما قدرمند او عزتمند د پیپل په دور کې یو ځل داسې څه کوشش کړی و پیپلیانو د اسمبلۍ ته یو بیل راوړی که تاسې یاد او وی چې په د دې قانون باندې نظر ثاني وشي نو زمونږ خو نور څه وس نه وګورو چې اسمبلۍ کې اوس زمونږ څونه کسان دي په قومي اسمبلۍ کې 15 کسان او د اسمبلۍ اصل تعداد هغه 342 دی نو چې د ووټ خبره راشي ستاسې څه خیال دی وایي څوک ګټي مونږ خو لا نور پرېږده په دې سینټ کې مونږ 104 ممبران دي نو دا سینټ چیرمن خلاف عدم اعتماد تحریک راغی نو مونږ د مسلم لیگ او د پیپل او د مونږ د نور حزب اختلاف جماعتونه ټول یو او دا الیکشن په ورځ د الیکشن نه مخکې د دې ټولو پارټو ممبرانو دا یو ځای شو نو زمونږ تعداد د هغې نه ډېر زیات و او بیا چې د الیکشن وشو مونږ چیرمن صاحب خلاف عدم اعتماد کامیاب نه شو ناکام شو هغې نه وروسته چې ممبران شمارل بیا هم پوره او زمونږ د بعضې مشران لا اوس هم وایي مونږ د سیاست سره څه تعلق نشته مونږ په دې کې څه کار نه لرو اورئ که نه اورئ تاسو خیر دی که سزا میلاویږي ما ته به میلاویږي تاسو مه یېرېږئ پوه شوې نو د ما قدرمند نو دا شی بیا بدل شو نو په اسمبلو کې چې کله پیپلز پارټۍ مونږ وکته چې مونږ د دې خلکو مقابله نشو کولی نو زمونږ مشرانو فیصله وکړه چې بیا مونږ عوامو ته شو دا اوس هم په 7 سپتمبر باندې چې مونږ دا اجتماع وکړه هغې څه مقصد و مونږ چې د تاسو ته وایو چې زمونږ سره په دې اجتماعاتو کې په جلوسونو کې په جلسو کې ملګرتیا کوئ مقصد مو دا ده چې هغه عالمي کفر ته یې ښیو چې دا مسلمانان په دې خبره خفه کېږي د ما عزتمندو زمونږ مشرانو په کراچۍ کې د حکومت خلاف د پیپل خلاف د ختم نبوت د عقیدې او د قانون تحفظ دپاره یو لوی اجتماع په هغه دور کې وکړو او زمونږ مرکزی امیر صاحب چې په کومه ورځ اجتماع په دغه شپه د عمرې نه واپس راغلی او هغه اجتماع کې د عالمي کفر ته او حکمرانانو ته دا خبره په ګوته کړه چې تاسې به د خپلو مشرانو سره او د بین الاقوامي قادیانیانو سره او د یهودیانو سره مرکه کړي چې مونږ به دا شی ختمو خو ما هم پرون په روضې باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې ده چې زما سر ژوندی وي انشاءالله دا قانون به رانه نه بدلوي نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج نعره ختم نبوت جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب نعره تکبیر دما قدرمند او عزتمند ورو دا غیر واده په لاهور کې اجتماع وشوه او چې کله د پیښور د احتجاج مظاهره اعلان وشو نو د هغه وخت بادشاه جناب یوسف رضا گیلانی صاحب او د قانون وزیر د دوانه د جمعیت مشران حضرت امیر مرکزیه کېنولو او تحریری طور باندې لیکلي ورکړل چې دا شته بیلم واپس اخلو او آینده به مونږ بیا داسې بیل نه راو دماغ قدرمند او عزتمند
ما بل ورځم وته مونږ والد سے بوي ودا فوج دا زما دسترګو باندې دي کوم دونه ګران دي وې په دې بڼو کې چې یو وخت کله سترګې ته پریوزي دا سترګه دا اوخ کې کوي کنه کوي او نن خدا سي مصیبت ته چې ټول باڼو سترګو ته دن نشي وی موږ سیاست سره څه تعلق نشته دا چې تعلق ته نشته نو دا سېنټ چیرمن څنګه پاسو پدیم لګ مونږه پوهه کنه دا اوس موجوده حکمران څنګه جوړ شو دلته خو چې الیکشن او بوت باندې مونږ ګورو نو زمونږ ملګري ډیر ولاړي خو چې ریزلټ راځي نو بیا سپیکر صاحب پاس شي نو مونږ په دې فلسفه پوهېږي کنه چې دا څوک دي پیریان خو نه راځي که پیریان راځي دغه کې دي چې دغه پیریان په خپل دا کار کوي نو د ما قدرمندو عزتمند نن مونږ د موجوده حکمرانانو ته وایو چې کتاب بین الاقوامي ایجنډا راوړی دا په دې ملک کې ته دا قانون او دا آئین دا ختمول غواړي او اسټابلیشمنت تم وایو چې کتا دا اراده کړی وي چې زبې د دې خلکو ملګرتیا کوم او زبا د بین الاقوامي ایجنډې تکمیل په دغه حکمرانانو باندې کومه دا خبره د زړه نه وباسي